بزان ملامت یم د پاکستان تحریک انصاف یو سپایي ما نګیرو شملورو بهادرو د پاکستان تحریک انصاف ټیګرانو د امام انقلاب موریدانو نیکی هیلې او پیرزونې مې ومنئ سپینګیرو شملورو بهادرو د پاکستان پیپل پارټۍ جیالو د شهید ذوالفقار علي بټو صاحب موریدانو نیکی هیلې و احترامات مې ومنئ زه په ځان ملامت یم او چې د عمران خان په نامه ځان نه سیزي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی او چې د شهید ذوالفقار علي بټو په نامه ځان نه سیزي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی په ځان ملامت یم امام انقلاب خو زه نن تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو هغه عظیم خلک یې چې ستاسو لیډر هم هیره ده او هم هیرو دی پخوا به د سیاستدان زوی راپاڅېدو نه هغه به په سټیج تقریر کولو نن زما په شان دیوادنا درجې انسان هم په سټیج باندې تقریر کوي نو د دې نه ښه د خوشحالۍ خبره کم ده اولالیا ته د عمران خان ګټو زه به بلاول ګټم زه په ځان ملامت یم ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم ملګرو وایي ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم اولالیا ته د باچا خان ګټو زه به عمران خان ګټم او وایي ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم اولالیا ته د عمران خان ګټو زه به بلاول ګټم زه په ځان ملامت یم کوم ملګري چې نن زموږ سره په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو په دې پنډال کې زموږ سره شامل شو نو دوی ته زه د خپل طرفه او د خپلو مشرانو د طرفه خراج تحسین پیش کوم او یقینا تاسو د داد قابل یئ چې تاسو نن په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو ځکه چې دا د حق پرستو پارټي ده دا د علماو پارټي ده دا د غریبانانو پارټي ده نو تاسو به انشاءالله په دې خپله فیصله باندې ټول عمر خوشحاله یئ خو د دې نه وړاندې دا کوم ملګري چې زموږ سره نن په پیپل پارټۍ کې شامل شو یقینا زه تاسو ته د خپل طرفه د خپلو مشرانو له طرفه خراج تحسین پیش کوم ځکه چې دا پارټي د علماو پارټي ده دا پارټي د غریبانانو پارټي ده دا پارټي د حق پرستو پارټي ده او دا پارټي د شهید ذوالفقار علي بټو صاحب پارټي ده نو زه نن تاسو ته خراج تحسین پیش کوم او انشاءالله زه تاسو ته دا باور درکوم چې تاسو به په خپله فیصله باندې ټول عمر خوشحاله یې انشاءالله زه په ځان ملامت یم زیات ځان ته ملامت یم نن خو ډېر زیات خوشحاله هم یم او خفه هم یم د اویاو کالونه دا ملک قاتلانو په لاس ورغلی دی دا ملک د غلو په لاس ورغلی دی دا ملک د جاهلانو په لاس ورغلی دی دا ملک د ډاکوانو په لاس ورغلی دی نو یرونو اوس چاله لاړ شو چاته فریاد وکړو او چاته سوال وکړو او د چا په در کې وجاړو تاسو ته وایم چې دې خلکو خو اویا کاله توکه کړو کله د کتاب په نوم کله د ټوټۍ په نوم کله د یو څه کله د بل څه خو دا ځل به ورته راسترګې داسې کوئ ګورئ چې مات یې نه کوي نن خو ډېر زیات خوشحاله هم یم او خفه هم یم زه په ځان ملامت یم